مکر دا کم پریاد دا کم پریب چې دیو کوي استغفر الله چې د دې په مکر نه چې کوم دی شیطان هم ته امان غواړي خپل خور او مور باندې هم دونه غیرت نه کوي کدا ډمان ورته راشي بس بیا په ځان کې غیرت ولګي او چوتیږي او لګیږي او دغه کېږي هغه کړی ما ته هغه کلي وایي خدای هم تباه که تاسو خو د دې پښتون د نوم چې کوم دی د ټولې دنیا ته دونه یو یخته لاندې سل مکرئ خو دا خانداني ډمان دي د دې د یو یخ زولی درته نیسم سوال درته کوم منت درته کوم چې د دې مکر وکړه که د خپل پیزار سره هم برابر کړي دا هغه نمک حرامه هلک تاسو د شهسوار هغه ډرامه وکړه شهسوار ته هم زه دا ویم چې الله په پستی شو دیو ټولې ورځ تېرې شو دیو په زینا کې اخته دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغو کتونکو زیم ستاسو دوست سلمان وفا کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د نیلم ګل درېیمه ډرامه راغلې ده او تاسو ډېرو کتونکو به کتلي وي هم وي ځکه چې یو مکر یو جړه یو فریاد یې کړی دی او بیا چې کوم دی د پښتنو نه یو اپیل کړی دی نو په دې سیټ باندې زما سره چلیږي هم ډېره زیاته وه ضرورت نشته چې تاسو یې وښیم خو بهرحال که چا نه یې کتلي بیا یې هم ګورئ خیر دی هغه ډرامه خو چېرته دوکه نه شي پښتنو همیشه موږ دوکه کیږو همیشه دا خلک په موږ دغه پښتو سره چې کوم دی لوبې کوي خنداګانې ورسره کوي د تاسو ته پته ده د ښځې د یو یخته لاندې سل مکرئ خو دا خانداني ډمان دي د دې د یو یخته لاندې هزار مکرئ دیو په سات کې یو شان په سات کې بل شان تاسو چې کله د دې وتېره ډرامه وکته او کمپوزیشن چې د دې روانو کم مکر چې دی وکړو کمه جړه چې دی وکړه کم فریاد چې دی وکړو هغه پښتانه وو چې ټول ورسره یو موټی شو د دې سره ورته ده خو کله چې وخته خبرو راغی کله چې وخته عقوبت راغی د پښتنو خبره نو بیا دې د پښتانه یېرو بیا دې مینوال یېرو بس بیا په ځان پوه نه شوه نن بیا چې کوم دی پښتنو ته چغې وباسي پښتنو ته مکر کوي خو پښتنو زولی درته نیسم سوال درته کوم منت درته کوم چې د دې مکر نه د دې فریب نه قلار شي او چېرته په دې دوکه نه شئ چې دا مونږ ته وایي چې مینوالو دا ورته حقیقت ویم مینهوالی څوک دي چې د چا سره پیسه ورسره هغه مینهوال دي چې یو حقیقت ویم چې یو سړی ورته د خپل ځان نه سیوا مینه کوي خو که د ده سره پیسه نه وه یقین وکړه که د خپل پیزار سره هم برابر کړي دا هغه نمک حرامه هلک دی د خپل پیزار سره هم نه برابروي دیو دونه لوی چارې خلک دی خو دا صرف ستاسو د پیسو سره مینه ده په دې چېرته دوکه نه شئ د دې پیسو ته چل دی او بله دا کم مکر دا کم فریاد دا کم فریب چې دیو کوي استغفر الله چې د دې په مکر نه چې کوم دی شیطان هم ته امان غواړي خو زموږ پښتنو ته وکړي زموږ چند خانګلان پکې چې په خپل خور او مور باندې هم دونه غیرت نه کوي که دا ډمان ورته راشي بس بیا په ځان کې غیرت ولګوي او چوتیږي او لګیږي او دغه کېږي او زه دا به وکړم زه به دا وکړم او زه به اسمان ته وخېږم او زه به مځکې ته کوشم او دا د هغو بیا خبرې اسمان بیا په ټیزونو ولي بیا په ځان نه پوهېږي نو پلیز سوال درته کوم زولی درته نیسم چې دا کم مکر دا کم جړه چې د دې راغلې په دې سیټ ستاسو سره چلیږي د دې نه پرهیز وکئ حقیقت درته وایم دا د دې درېیمه ډرامه ده دیو هغه ډرامې پرېښودې کومې به چې دیو کولې په سي ډي ګانو به چلېدې هغه قصه پیسه ختمه شوه د دې هغه ډرامو کې کار تاسو لیدلی دی کار نه دا اوس د دې ریل خپلې ډرامې سټارټ کړي دي تاسو زموږ پښتنو ته یې پېش کوي په سکرین راځي نو تونه لږ زه په دې ولیږم چې تاسو یو پیره په سکرین باندې چې کوم دی طلاقونه وغوښته ما طلاقه کړې او تا طلاقه کړې و هغه قصه تاسو وکړه نن بیا چې کوم دی بیا د هغې نه بعد تاسو خپل کور وکړو اوس بیا چې کوم دی تاسو دې کیسو ته رالی د دې نه مخکې تاسو د شهسوار هغه ډرامه وکړه شهسوار ته هم زه دا ویم چې الله په رودنین له وکړي چې ته رالې او سکرین ته کېناستې لایف دې سټارټ کړو او په هغې کې تا وویلې چې ما طلاقه کړې ما طلاقه کړې وایي خدای هم تباه که تاسو خو د دې پښتون د نوم چې کوم دی د ټولې دنیا ته دونه کچه پیش کوئ پښتون غیرتي قوم دی عزتناکه قوم دی قسم درته خورم پښتون طلاق ټیک ده شته په اسلام کې طلاق شته خو الله تعالی ته ډېر ناخوښ عمل دی او هغه چې کوم دی زمونږ دا بې غیرته سکرین ته راشي او په سکرین باندې بچه چې ګورې وایي ما طلاقه کړې او تا طلاقه کړې دا د هغو خبرې او ټول زیناکار دي زینا هم دقه انجام وي نو ټوله ورځ په زینا کې اخته دي د هغې هم دقه انجام وي چې څه ورځې زینا وکړي بس بیا چې کوم دی خبره بیا چې کوم دی سکرین ته راشي په معاشره کې ډېر داسې کېږي په هر قوم کې په هره معاشره کې کېږي خو دا هغه بې پښتو مخلوق دی
خانداني ډمان دي چې د دې یو بل کار نشته دی بغیر تا د کیسو بیسو نه. خو پښتنو بیا درته سوال کوم، ځولۍ درته نیسم چې د دې مکر نه چې کوم دی پرهیز وکړئ. دا هغه بېکاره مکر دی کوي که نه چې څه حد یې نشته دی. د پښتون نوم دی بدنام کو، د پښتون شان دی چې کوم دی په ښکته را روان کړی دی. هغه شملور پښتانه چې په یو طلاق چا به دا طلاق نوم اخیستی شو، دیو ټولې ورځ تېرې شو دیو په زنا کې اخته دي. او بیا راشي مکر وکړي او جړا وکړي او فریاد وکړي او چند پښتانه ورسره بیا ملګري شي کیسه وکړي. بله ورځ به ورسره بیا راشي قصه. نن چې دا تاسو ته به د سکرین باندې چغې وباسي چې زه څه وکړم پښتنو، تاسو زما څه وردېږئ، تاسو ما سپورټ کوئ، تاسو زما څه وردېږئ، تاسو ما له رایه راکئ، تاسو نه رایه غواړي. او چې کله وخت ته خبرې راشي بیا ترې تاسو وباسي، بیا په ځان پوه نه شي، بیا خپل کار وکړي. نو پښتنو میسج مې در سره شریک کو، کوشش وکئ چې دا ویډیو مخې ته شیر کړئ او کوشش وکئ چې د دې خلکو چې کوم دی په دې مکر او جړا باندې دوکه نه شئ. د الله په امان.